چې سترګې م غړېدلې دي، نو زه په عوامي نیشنل پارټۍ کې وم. ما په عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېر لوی عمر تیر که باچا صاحب سره. خو زه د عوامي نیشنل پارټۍ چې څونه د ضلعي مشران دي، مرکزي مشران دي، صوبایي مشران دي، څونه ورکران دي، د ټولو د زړه د کومې شکریه ادا کوم چې ما ډېر ښکلی وخت هلته کې تیر که. ما له ډېر لوی عزت راکه، ما له ډېرې لوی عهدې ور راکړې. خو د هغې په بدله کې الحمدلله موږ د ځان نذرانې پیش کړي دي چې باچا صاحب او په ما باندې په کتوزو کې دماکه شوه، په موږ باندې ځای په ځای دعوې شوې، موږ جیلونو ته لاړو. نو که موږ ته دا دونه عهدې میلو شوي دي، نو موږ هم خو پوره قربانۍ ورکړي دي، موږ خدمت کړی دی او موږ د هغې عزت کړی چې څونه عزت زموږ کړی د هغې نه زیات موږ د هغې خدمت کړی دی. نو نن زه په کومه خبره باندې مجبوره شوم او د عوامي نیشنل پارټۍ نه نن زه په الحمدلله ما په ډېر سوچ سمجھ باندې په ډېر دغه باندې چې هلته کې نه ماته څه تکلیف و، نه ماته د څه خبرې رکاوټ و، نه ما څه غوښتي و چې په هغه خبره باندې زه د هغې نه خفه شوی وي. د پرونه پورې د بیګا پورې ما سره هغې لګیو جرګې کولې، نو زه د هغې بیا هم د هغې په شکریه ادا کوم. خو زه یو خبره کوم، زه په کومه خبره مجبوره شوم چې ما باچا صاحب 14 کاله په یو ځای باندې سفر وکړو. دا 2-3 میاشتې شوي چې زمونږ او زمونږ د دې ملګرو خپل منځ کې بلتون د الله نه راولي، خو لږ شان دی هغه لرېوالی راغلی و. ما چې سوچ سمجھ وکړو باچا صاحب به په سټیج باندې ودرېده او د کومه قرباني ورکړه چې په پارټۍ کې دته ډېرې اهم عهدې او هر څه میلو شو، د هغې باوجود د غیرت وکړو. ما الحمدلله چې نن کوم عهد کړی دی، نو زه صرف او صرف په ختم نبوت باندې راغلم او باچا صاحب سره د ورورولۍ لاس مې ورکړی دی، او انشاءالله چې تر کومې پورې جمدي نو دا لاس به زمونږ د ټولو، موږ به انشاءالله د ختم نبوت خدمت کوو، په هره سطح باندې کوو، په هره مرسته به کوو، او انشاءالله د دې علاقې خدمت به موږ د ختم نبوت په دې قافله کې به موږ شریک یو او دلته به د بچي موږ انشاءالله خدمت کوو. موږ صرف د دې علاقې دپاره او د خیر دپاره روت یو چې زمونږ نظریه زمونږ سوچ دا دی چې موږ په خپل آقا د دوانو جهانو سردار په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې په هغه څوک غیرتونه کوي او په هغه باندې چې ایمان نی، نو هغه زموږ د ټولو دشمن دی. زه په جارن ویم چې موږ د ننه پورې خپل وسایل ټوپک کوتک کو استعمال کو، نو بې ځایه م استعمال کړي. د نن نه پس زما باچا صاحب او تاسو ټول زما عزتمن مشران دلته راغلي یې، زما خیرخوا راغلي یې، زما ماماګان، زما رشته دار، زما ټول چې راغلي یې، نو زما د عزت دپاره انشاءالله موږ به ټول راپاسو د ختم نبوت د دې پلیټ فارم نه به انشاءالله د دې دعاوې خدمت کوو چې هر کو نوکری راځي، کو بجلی راځي، کو ګیس راځي، کو هر خبر راځي، نو انشاءالله په معصوم شاه باچا کې دا ګرد شته. ځکه چې زه دا یو خبره کوم، که ما هلته د عهدې یا د ټیکټ یا د بل شي سوچ کو، نو ما به هلته زه دلته کې الحمدلله یو ملنګ، یو ادنا فقیر د دې خورو نه د صفر نه انشاءالله چالو کېږم، او انشاءالله مونږ به دا قافله دا به یو تحریک انشاءالله چلو، او دا دعاوه او دا خلک به مونږ انشاءالله یو کېږو که خیر. زه ډېر وخت نالم، زه دا خبره کوم چې ما زما خاندان زما بچي الحمدلله ټول حافظان شو، زما اوریرونه حافظان شو، زما خورینه حافظان شو. زما نظریه زما سوچ چې کم دی صرف په دې باندې دی چې دا دونه عمر آسې تیر کړو، اوس حقیقت سره رالو. حقیقت لکه خدای ستا سترګې مو غړېدې او دونه انتهایي زه په دې خپله فیصله باندې خوشحاله یم چې الحمدلله ما غوندې ادنا، مونږ غوندې خورې فقیران د الله نبي په صف کې ودرېدو، نو د دې نه لویه خبره زما دپاره بله نشي کېدی. او زه دا یو خبره کوم، زه حلفیه دا خبره کوم چې زه باچا صاحب سره په دې قافله کې اخلص مخلص د ختم نبوت په دې نوم باندې ملګری شوی، صرف په دې یو خبره باندې زه شامل شویم. او نن زمونږ پریس کانفرنس و، زما دونه توقع نه وه چې دونه لوی مخلوق او خلق الله دې ستاسو عزت وکړي چې دونه ورځ ته ورځه د ننه پورې ما سره جرګې او خبرې شروع وي. خو بېګارې سي ما دلته ځینې ملګرو ته هغه ټول هر څه لیږلي دي چې الحمدلله د کانګړي یونین کونسل نه زما ټول ماماګان د ترور زامن ماما زامن ټول لاس اوچت کړئ
لا سوچت کې وګورئ چې دا ټول ان شاء الله مونږ سره د ختم نبوت په قافله کې شریک شو ما سره د اشعری مرګري راغلي دي هغه د ختم نبوت په قافله کې شامل شو ما سره د بکیانې مرګري راغلي دي د ختم نبوت په قافله کې شامل شو ما سره د مندیزونه مرګري راغلي دي د ختم نبوت په قافله کې شامل شو ما سره د سکل د باندیر مرګري راغلي دي خو ان شاء الله مونږ به ارزه کې یو پروګرام کو ټول له ورزو او دا به ان شاء الله نه ختمیدون کی یو سلسله به چالو کیږي که خیری او چالو دا نو زمبزخ خپل خبره بیا راټولوم چې الله دې استاسو د ټولو دون عزت کی چې سونه مال راکو زه د هغه مرګرو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې د اول ورځ نه والا تر نن ورځې پورې د باچا صاحب د مرګرو د ټولو مونږ ټول یو مرګرو چې دې کې دونه الې زلې منډې تړلې والې بل زمونږ دې خورې کلي ته تاسو ټول دلته کې لرې رالی او مونږ له عزتونه راکړل نو الله دې تاسو له دنیا په آخرت باندې عزت درکړي او ان شاء الله زه یو خبره کوم چې دې 3 ورځو د هفته کې به تاسو ته پته لګي چې صلابت یونین کونسل به که خیر د خدای وي دا به روډیو په دې قافله کې به شاملېږي مونږ به ان شاء الله مونږ خور یو ملنګان یو مونږ چاته لوی خبره نه کوو زمونږ د ایس وزس نشته خو باچا صاحب په دې سټیج درته وایم چې ان شاء الله زما گاډي زما بچي زما رونه زما مرګري زما له 100 روپے د ختم نبوت د دې قافلې نه زارو قربان شو چې جمدین د دې خدمت کوم که خیر ان شاء الله